چې ختم د قرآن مړی پسې خلق ختم کوي، طالبان راوړي ماشومان قرآن خواني کوي، اجتماعي قرآن خواني. دا د قرآن درس د قرآن ترجمه لایک کې او شیر کې د الله د رضا لپاره. سورۃ مائده 44 نمبر آیات نواله تر 47 نمبر آیات پورې مخامخ پکې قرآن هم خي او سره پکې اردو کې ترجمه هم. په پښتو کې مولانا مفتی سید شاہ صاحب کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد والے پاکستان په پښتو کې ترجمه هم کوي. د الله د رضا لپاره لایک کې او شیر کې او تر اخره پورې ګوره، بیا به تاسو د خبرې په مقصد پوهیږئ. او بیا غیله پیسې ورکوي، ډوډۍ پې خوري، چرګان پې خوري، یو څه بل څه. نو د دې ثواب ونه شو. چې ثواب یې ونه شو نو مړي د څه شی بخي. ها یو د دکان افتتاح ده د کور د برکت دپاره خیر دپاره قرآن ختم کوي، نو هغې منې خوراک خوړی شي، هغه چا ته بخي نه. خو چې کله د قرآن ثواب مړي ته بخي نو په هغې به بیا خوراک نه کوي، دا منع دی. علامه شامی صاحب رحمه الله دا منع لیکل دي عقود رسم المفتی کې. زمونږ هر یو ویډیو هر یو د ورځې درس چې تاسو یو ځل هم واورېدو، انشاءالله زمونږ تمام درسونه به بیا په شوق سره اورئ. چا له خوب نه ورځي زمونږ دا درس ته ولګي خوب به ول راشي، د چا په مال کې برکت نه وي زمونږ دا درس ته په کور کې ولګي انشاءالله برکت پر راشي. کور کې جنګړې دي، لړیانې دي، پریشانیانې دي او پریشانیانې دي، بیماریانې دي، دا درس ولګوئ په کور کې انشاءالله تعالی د پریشانیانې ختم، بیماریانې ختم. ماشومان که لاروئ د ګډېدو ویډیو ورته ولې لګئ، د ګانو ویډیو ورته ولې لګئ، زما د قرآن دا درس دا ورته ولګوه، ثواب به درته هم میلاویږي. په کور کې به ملایک راځي، فرشتې به راځي، شیطانان او پیریان به ختم شي، ماشوم به د ماشوم که لارېږي. نو انشاءالله لایک یې کړه او شیر یې کړه، ټولو مسلمانانو ته زموږ دا ترجمه د درس ورسوئ او د الله د رضا دپاره د ثواب په نیت باندې شیر کوئ، لایک کوئ. انشاءالله تاسو ته په لایک او په شیر باندې جنت میلاویږي، جنت. اوس ویډیو مخې ته ګورئ او تر اخره پورې ګورئ او په غور سره یې واورئ او لفظي ترجمه ورسره هم ده. لفظي ترجمه باندې وروسته شروع کېږي، خو زه یو څو ټکه ورکوم. صحیح ده. مالدار سړي له به یې مخ تور که یا به یې وله 20 دوري سزا ورکړه، سنګسارو به یې نه، رجم به یې نه که او په کاڼو به یې نه ویشته. دلته الله 3 قسمه قصاص بیانوي. یو دی قصاص د نفس، مړی بدل کې مړی دی. یو دی قصاص د اطرافو، لاس، خوا، پوزه، غوږ، سترګه، د دې بدل کې دغه دي. او دریم دی قصاص د جروح، یو سړي له سر مات کو یا د بدن کې بل یو ځای زخمی کې وینه ترې راغله نو د هغې هم قصاص دی. درې واړه قصاص دلته بیانوي. ما ته وګوره، ما ته وګوره، د الله د رضا دپاره دا اوس شیر کا، اوس یې شیر کا، بیا به دې هیر شي او لایک یې کا او کومنټ، څه کومنټ خو راولېږه، څه مشوره راکړه، دا صحیح دي که په نوره طریقه ورسره وکړو، دا شان ترجمه صحیح ده، دا ترتیب صحیح دی که څه نور څه چل وکړو. ویډیو اخره پورې ګورئ او شیر یې کوئ، لایک یې کوئ. اوس دا زه ټیک ورکومه، دا خلکو ته لومبیا څو الفاظ مخې ته ټیک او د قرآن نه به ثابتېږي هره خبره انشاءالله. به ووهلی شي، ووجلی شي په بدل د نفس کې، والعین بالعین، او سترګه په بدل د سترګې، والانف بالانف، او پوزه به پرې کړی شي په بدل د پوزه، والاذن بالاذن، او غوږ په بدل د غوږ کې، والسن بالسن، او غاښ به ماتېږي په بدل د غاښ کې. ما ته غوږ کېده، زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو نوم یو دی، قرآني معلومات. د دې لینک یو دی، قرآني معلومات. @ پو لیکئ او قرآني معلومات چې لیکئ نه کیوں به غټو لیکئ، شین قرآن تصویر دی، شین قرآن. صحیح ده. ویډیو اخره پورې ګورئ او قرآن ترجمه واورئ. او اوس په یو ټیک ورکوم، د هغې نه بعد به قرآن درس شروع شي. دا حکم الله تورات کې را لېږلی خو منسوخ کړی نه دی، نو قرآن کې هم دا حکم موجود دی. اوس که هم یو سړی قتل کوي نو بدل کې به قتل کېږي. یو سړی که د بل سترګه وباسي یا یې پوزه پرې کوي یا غوږ، نو دنه به قصاص اخیستی کېږي. والجروح قصاص، یو سړي ته زخم رسی نو تا ته به هم زخم رسیږي. دا د قرآن فیصله ده.
دا خبر ورکول کیږي چې تاسو مشران هغې د تورات موافق فیصلې کولې نو تاسو ولې د تورات نه مخ اړوئ انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور یقینا ما را لګلې د تورات فيها هدى ونور پدې کې هدایت او رڼا ده فيها هدى ونور پدغه تورات کې هدایت هم رڼا پکې هم وا هدن بیان ونور داغه دلائل هدن احکام مسله توحید مسله د معاد د قیامت او داغه دلائل یقینا مارا لګل او تورات پاغي کې هدایت او رڼا وا يحكم بها النبيون فیصلی بکولی دی سرا پیغمبرانو الذین هغا پیغمبران اسلمو چی منقادو اسلمو تابدارو اسلمو گردن نهادن گردن اخودن کیو پیغمبران چی اللہ را لگلیو نو غیبر تورات موافق فیصلی او خبر کولی یحکم بها النبیون فیصلی بکولی دی سرا پیغمبرانو هغا پیغمبران چی تابداری کولا دا اللہ للذین هغا چاہتا هادو چی یهودیانو پیغمبرانو با یهودیانو دا تورات بیانو داغی موافق خبری بے کولی فیصلی بے کولی والربانیون او خدا پرست والربانیون او صوفیان والاحبار او لوی علماء ربانیون ربانی جمع دا ربانی دا خدای والا خدا پرست صوفی منش احبار د حبر جمع دا لوی عالم ته وي تورات منی چې کوم علما داغي عالمانو خدا پرستو صوفیانو او لوی علم والو هغه بر تورات بیان کو د تورات درس پې کو د تورات موافق خبرې به کولی فیصله به کولی بما استحفظوا من کتاب الله په سبب د هغه استحفظوا چې ذمہواری ولا ورکړی شوی وا استحفظوا امانت دار ګرځیدلیو بما استحفظوا من کتاب الله پیغمبران خدا پرست او لوی علماء فیصلی بے کولی پا تورات بما استحفظوا من کتاب اللہ زکا چیزی موار گرزیدلیو دا کتاب دا اللہ قرآن کریم دا اعجاز دے چی اللہ پخپل حفاظت کی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ وی دا قرآن مارا لگلے دے زی پخپل زمواری زبای پخپل حفاظت کو او دا تورات بارکی اللہ فرمائی بما استحفظوا من کتاب اللہ دا تورات پیغمبران دا تورات علماء حغیل اللہ دا ذمہواری ورکڑی و چی تاسو با دا تورات حفاظت کوئی تاسو با تورات پخپل سنو کی محفوظ ساتھائی دا دی دروس با کوئی د دې بیان وکوي بدی به عمل کوي د دې ساتنه وکوي دا تاسو ذمہواری ده بما استحفظوا من کتاب الله
ذموار ګرځول شو د کتاب د الله یا اس تؤمنو امانتدار ګرځیدل یو د کتاب د الله وکانو علیه شهدا او دی پدی خبردار ودی پدی بیان کوونکی نو تاسو د تورات ساتنه کوي فیصله کوي فلا تخشوا الناس ما يريږي د خلقنا واخشوني يرکوي زمانا ولا تشتروا مخخوي بآياتي پایتون زما ثمنا قليلا دنیا ډیر لگا زما آیتون مخر سوي دا سنا چې حق بیان پری دی او بدی رشوتون اخلی ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ما اخلی پایتون زما دنیا لگا د دې لاندې علما دالی کی چې ختم د قرآن مړی پس خلق ختم کوي طالبان راوړي ماشومان قرآن خانی کوي اجتماعي قرآن خانی او بیا غیله پیسې ورکوي ډوړی په خوري چرګان په خوري یو څه بل څه نو د دې ثواب ونشو چې ثواب ونشو نو مړی د څه شي بخي ها یو د دکان افتتاح ده د کور د برکت د بارا خیر د بارا قرآن ختم کین او هغه منی خوراک خوړی شي هغه چا د بخینا خو چې کله قرآن ثواب مړی ته بخي نو باغې بیا خوراک نه کوي دا منه ده علامہ شامی صاحب رحمه الله دا منه لیکلی عقود رسم المفتی کی ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ما خلای پایتون زما مغور کوي پایتون زما دنیا لگا ومن لم يحكم بما انزل الله او چاچی فیصله نکړه په کتاب د الله فاولئک هم الکافرون دغدی کافر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی ومن لم يحكم اے ومن جحد چاچی انکار کو د قرآن چاچی انکار کو د قرآن نه فیصلی او باغی د عمل نو دې کافر شو یو سړی وي د قرآن فیصله نه منم د قرآن حکم نه منم عمل به نکوم نو دې سره دې مسلمان پاتې نشو ومن لم يحكم بما انزل الله چاچی فیصله نکړه په هغه چې را لګلې دی الله یعنی تورات فاولئک هم الکافرون دغه دي کافر تورات دې ک زبور دې ک انجیل دې هغه کې ک الله یو حکم نازل کړي او بیا یې روستا منسوخ کړي نه نو هغه حکم صرف يهوديانو د پاره نه صرف عیسایانو د پاره نه هغه مسلمان د پاره هم دی زکه چې الله یو حکم راولېږي او بیا یې منسوخ کړي نه دی نو هغه حکم تر قیامت به چلیږي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس مخکې راغلیو دی با قصاص کی کمې کو مالدار سړی به مختور کو یا به ولشل دیش دوری سزا ورکړه संसारो بینا رجم بینا کو پکانو بینو وشتو دلته الله درې قسمه قصاص بیانې یو دې قصاص د نفس مړی بدل کې مړې دی یو دې قصاص د اطرافو لاس پا پوزا غوږ سترګه د دې بدل کې دغه دي او دریم دې قصاص د جروح یو سړی له سر مات کو یا دې بدن کې بل یو ځای زخمی کې وینه تی راغله نو داغه هم قصاص دی درې واړه قصاص دلته بیانې وكتبنا ما فرض کړی علیهم بدی باندې فیها تورات کې ان النفس بالنفس یقینا النفس وأوهل شيء وجل شيء بدل د نفس کی والعين بالعين او سترګا په بدل د سترګي والانف بالانف او پوزا بپریکړې شي په بدل د پوزا
والأذن بالأذن او غوږ په بدل د غوږ کې، والسن بالسن او غاښ به ماتېږي په بدل د غاښ کې، والجروح قصاص او نور زخمونه د بدلی دي. والجروح ذات قصاص، والجروح قصاص او نور زخمونه د بدلی دي، داغي به هم بدل اغسته کیږي. دا حکم الله تورات کې را لګلې خو منسوخ کړي نه دی، نو قران کې هم دا حکم موجود دی. اوس که هم یو سړی قتل کړي نو بدل کې به قتل کیږي. یو سړی که د بل سترګه وباسي یا یې پوزه پرې کوي یا غوږ، نو دنه به قصاص اغسته کیږي. والجروح قصاص، یو سړی د زخم رسي نو تا ته به هم زخم رسیږي. دا د قران فیصله ده. فمن تصدق به، نو چاچی عفو وکړه معافي وکړه دې، فهو کفاره له، نو دا کفاره ده د ګناهونو ده. یو سړی وي زه خپل بدل نه اخلم، خپل مړی بخم معاف کوم، قصاص نه غواړم، دیت نه غواړم. فمن تصدق به، نو چاچی معافي وکړه دې سره، فهو کفاره له، نو دا کفاره ده ګناهونو ده. ومن لم يحكم بما انزل الله، او چاچی فیصله ونکړه په هغه چې الله را لګلې دی حکم، فاولئک هم الظالمون، نو دغه دي ظالمان. وقفینا علی آثارهم، قف ویل کېږي سړتا، وروستو مې ورپسې راولېږل، علی آثارهم په نقشونو د قدمونو د دي، عیسی ابن مریم علیهم السلام. موسی علیہ السلام پسې مې رستو عیسی علیہ السلام راولېږل، مصدقا تصدیق کوونکې، رښتینی کوونکې، لما د هغې بین یدیه چې مخکې وددي، من التورات، تورات شریف. وآتیناه الانجیل، او ورکړی مو عیسی علیہ السلام ته کتاب انجیل، فیه هدى ونور، دې کې هدایت او رڼا وه. ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، او په دغه انجیل دا تصدیق کوونکی او رښتینی کوونکی او هغې لره چې مخکې د دین او تورات، او دې کې هدایت او زیر او د نبی علیه السلام او پندو د پاره د متقیانو. وليحكم اهل الانجیل، فیصله دیو کی انجیل والا، بما په هغه کتاب انزل الله فيه چې را لېږلی دی الله دیتا. ومن لم يحكم بما انزل الله، چا چې فیصله ونه کړه په هغه کتاب چې الله را لېږلی دی، فاولئک هم الفاسقون، نو دغه دي فاسقان. که یهودیان تورات خبره نه مني، عیسایان د انجیل حکم نه مني، او نن مسلمان د قرآن حکم نه مني، نو یو ځل الله وی دی کافر دی، بیا وی دی ظالمان دی، بیا وی دی فاسقان دی. دیگه علماء لیکي چې کم ملکی او کم علاقه کې او کم ځای کې چې د قرآن نفاذ نه او قرآن باندې عمل نه او د قرآن قانون جاری نه، نو هلته به کفر هم خورېږي، هلته به ظلم هم خورېږي، او هلته به فسق و فجور هم خورېږي. خو چې کله د قرآن نظام راغی او د قرآن نفاذ وشو، نو بیا به هم کفر پاتې نشي، نه به ظلمي، نه به فسق و فجوري، هر څه به قرآن برکت سره الله ختم کړي. لایک کې شیر کې د الله درزا لپاره زمونږ هر یو ویډیو د قرآن درس، د قرآن ترجمه په اردو او پښتو دواړو کې، او لفظ پر لفظ، او قرآن ورسره هم ښایي کته او ته کته اردو هم لیکلی شوي، او بره د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر واتساپ کته زمونږ د واتساپ نمبر. علماو سره خپل امداد وکړئ، په مال او په جان کې امداد کول. علما دا د الله پاک محبوب خلق دی، په دنیا کې د ټولو نه الله تعالی ته ډېر محبوب او خوښ اولیاء چې نن وخت کې کوم دي، نه هغه د علما دي، او د علماو سره محبت ساتل، په علماو باندې خپل مال خپل جان خرچه کول، د علماو خدمت کول، په دې الله پاک ډېر خوشحالېږي او الله پاک په مال او جان کې برکت واچي. نو زمونږ ویډیوګانې دا د درس ویډیوګانې خلکو ته شیر کړئ،
مسلمانانو ته چې زمونږ په زندګۍ کې د الله حکمونه د نبی طریقې راشي انشاءالله شیر کوی به که نه او لایک کوی به که نه مسنجر کې یو 100 کسانو ته شیر کا واتسپ کې شیر کا شیر کوی به الله خوشحاله که الله خوشحاله